ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. د جمعې ورځ عجیبه چلی او هغې کې غټه خبره دی چې عام طور پر 4 رکعته مونځ یې په دغه ورځ 2 رکعته وي او بیا دا چې استاد ولاړي او هغه خطبه وي په نورو ماسپښینو کې دا چل نه او بیا دا خطبه چې وي نو هغه 2 خطبې وي په دې منځ کې کینې بیا پاسي هسې چې سړی سوچ په وکړي نو یره وي هغه 2 رکعته غالبا جو د 2 خطبو له ورکړي او بیا دا خطبه بیا دومره قیمتي چې الله تعالی د هغې دپاره وینا کوي چې اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله پرو نه په منډه ځئ هلکه شابه کا وایي چې ولې منډه وایي چې خدای پاک وایي چې منډه کا سای منډې ته وایي څه چل دی پکې بیا دا چې دې کې دومره زیات سټریک دی چې وایي چې هلکه خبرې به پکې نه کوې نو دوره سټریک شي چې وایي که څو خبرې کوي ته ورته وایي چې چپ شه نو هم وایي فقط لغاو ته دا هم تا زیاتی وکړو مطلب چې خبرې اوس چې هغه چې کوي نو زه به ورته نه وایم چې غلی شه د دې نه د دې سیریسنس او د سنجیدګۍ پته لګي چې دا خطبه څومره سنجیده ده دې ته به غوږ دی دا په حقیقت کې د مسلمانانو هفتوار اجتماع ده داسې تنظیم نشته چې هغې اجتماع نه وي نو تبلیغیان شب جمعه کوي وایي چې کمیونسټ هم هفتوار اجتماع کوي عیسایان هم د اتوار په ورځ باندې چرچ ته ځي او مسلمانانو لم پکار چې تربیتي اجتماع کې دا تربیتي اجتماع ده او مولوي صاحب د دې دپاره ټول هفته تیاری کړي او مقتدیان به د هغې دپاره چې که خیري سره نو یو خو دا چې مولوي صاحب دا په عربۍ وایي نو ښه کوي چې په عربۍ وایي خو هلته مقتدیان له عربي نه ورځي که مولوي صاحب پکې لږ ډېر ترمیم کوي چې په پښتو وایي نو خلق یو بل ته وایي هلکه تقریر به څه وخت خلاصوي نو یې مونږ وایي دې جومات ته ولې لمانځله نه ځې مړه دا مولان بیا تقریر کوي نو هغه یو وراره خپل تره ته بېوس نه کوي نو هغه وایي یاره دې مولان باندې اعتبار نشته وي ته دې جومات ته ولې نه ځې دا مولي صاحب بیا تقریر کوي نو هغه وایي نه کوي اوس نو هغه یې په دې اعتبار نشته کېدای شي بیا شروع کړي دا ستا اپروچ دی هغې ته نو په پښتو ته نه په عربۍ ته نه پوهېږې د پښتو تقریر د مرکز چې دی زموږ که نه خدای دې وبخښي جمعدار صاحب پکې خطبه ویله تاسو یقین کړئ ټول خلک به بار غرمو ته ناستو او یو بل نه به یې تپوس که به یې بس یې کړه نو چې به یې بس نو ورمنډې به یې کړې پې نو ګړی ته به ګوري د دې په اهمیت چې څوک پوهېدل که نه نو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه امت چې په کم سړي باندې ډېر فخر کوي یو خو عمر صاحب دی چې په هغې زموږ سترګې ډېر اوچتې دي او سړی د اریان شي د سویډن والا وته چې هغې په خپل قانون کې لیکلي چې وی آر فالوینګ اومیریان لاز موږ د عمر صاحب په قانون عمل کوو ټول مخلوق وتاریان دی خصوصا چې په اوښ باندې تو هغې غلام ورته چې جي دلته کې خو ته سور شه که نه هغه وایي نه نمبر ستا دی زه سورېږم نه یا چې هغه بار نه وفد راغلی او هغو کتل چېرې عمر به کم ځای دا دومره زورور سړی وایي دا پورې چې املاس یې دا دی نه هغو یقین نه کېده چې ګټه یې سر ته یقې وه املاس و نو چې چېرته مونږ خبره کوو نو په عمر ځای خو د هغه نه ورپسې چې و عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا صحابي نه و خو دی په خلفای راشدینو کې شنکه ځکه چې ډېر زیات قابل سړی و ډېر زیات ښه کارونه کړو نو هغه دا کار کړو چې هغه وایي چې دا خطبه تاسو وایئ نو په دې خطبه کې به یو آیات د قرآن کمپلسري ادا پکې شاملوي د هغه سره د خدای قوه کې دی پکې اچولی که تاسو چېرته خطبې ته غوږ کېښود که نه دا پکې ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم دا پکې خامخا دا ښه کار هغه کړی وایي دا دومره ګریټ سړی ولې و وایي دا ځکه 3 کارونه هغه داسې کړي چې هغه یې چا نه دي کړي
یو خدا چې د هغې مشر چې وفات کېدو نو هغې به هغه وصیت لیکو الیکشن خو نه وی چې زما نه وروسته پلانې خلیفه وي. لکه مونږ خو کوم خلکو چې والي صاحب او باچا صاحب دي لیدلي نه ته پته ده چې باچا صاحب چې والي صاحب والي صاحب ولیات صاحب جواب نه شوه دغه شان هغه دی ولیات کو خو وی چې دا سړی ډېر زیات ښه سړی دی هسې نه چې دا خلک ریاکشن وکړي نو هل چاته مه وایې نو چې لا ولې جرګه راغوښته نو جرګې ته یې وی په دې لفافه کې چې د چا نوم یا به منئ لوز وکړئ چې به منو نو جرګه یې وتړله جرګې وی او چې منو به نو وروسته اعلان وکړو چې خلیفه وفات شو او هغه په دې کې لیکلی دی عمر ابن عبدالعزیز. نو ده دا یې وجیبه چالو کړو چې وی چې یاره زه خو داسې نه خلیفه کېږم لکه سړی خو وایي چې یاره چې خلیفه شوم مزې دي هغه وی نه زه نه خلیفه کېږم ځان له خلیفه ونیسئ تاسو که څوک بل څوک خوښ ځان له ونیسئ خلقو په شریک وی نه ته زمونږ خلیفه یې مطلب چې ځان یې سبجیکټ کو چې ما دغه کوي که فرض که تاسو ما مسترد کوئ بل څوک وی بل څوک وکوئ دا کار لا چا نه دی کړی. چې کله هغه ورته کلکه شوه خبره نو هغې بیا دویم غټ کار یې دا وکړو چې وی ښه نو بیا به دې چلو کوئ چې پټواري ته آواز وکئ او ګرداور ته آواز وکئ کتوني راوړئ او قینچي ورسره راوړئ. وی داسې دي وی چې چا د سرکاري مال په خپل ذاتي جایداد کې استعمال کړی دی هغه به موږ سرکار ته واپس کوو. په خلقو ورخطایي رالی داسې وی وی نه نه خپلې ښځې ته یې وی چې هغه ښځه د شهزادګۍ وه ځکه چې د چا د بادشاه لور وه د کم مخکنی چې تېر شو هغه ته یې وی ستا دا میل چې دی ما ته پته ده چې سرکار د خزانې نه دی نو ستا خوښه ده که زما سره پاتې کېږي خو دا میل راکړه چې زه یې ریټرن کړم په خزانه کې بیا داخل کړم که نه نه خوشحاله نو جو نه راکې جو ما ته به جدا شو. هغې ورته وی نه زما ته پکار نو د سټارټ یې د ځان نه واغستو نو هغه میل یې د هغې نه واغست په دې کتونو چې شروع کړه که نه یو یې به یې کټ کاو نو هغه ترور یې پسې راله ډېره زوروره وه هغې ورته یو رارو ته موږ دې له مشر کړی وي چې زموږ جایدادونه اخلی بیا سرکار له ورکې ټیک ده په فیوچر کې ته مه کوه حکم کرپشن چې شوی دی که نه نو پخوانی فلهو ما سلف سلف والا اصول وکړه که نه نو هغه ورته وی دا ته چا خبره کوې وی زموږ مشرانو چې کوم کړي مشرانو خبره به نه منې اوله ډېر خوږ جواب ورکړو وی که ستا مشر یو خبره کړي او امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د هغې نه سیوا خبره کړي موږ به د چا منو نو امیر معاویه رضی دا دغه بنو امیه نو امیر معاویه رضی په مشرانو کې راته نو ټول وی موږ د امیر معاویه منو نو هغې د امیر معاویه نه یو اوچته هستي راته ښیم هغه که خبره کړي بیا به څه کوو او هغه قرآن دی په قرآن کې دا دي چې پردي څیزونه بنالی نو هغې وی یاره دا خو ته ډېر زیات یې زموږ سره کې دا داسې کار لا چا نه و کړی ده چې کړی بل لا چې دی نازولی سړی و ګورنر پاتې شوی و ښه ښکلې جامې به یې اغوستې ځان به یې سنباله و چې کله بادشاه شو نو بیا یې پرېښودل دا څیزونه او بیا یې وی چې د کم از کم د خپل کور بجټ یې دومره کمزوری کو چې یاره موږ به په خپله څه نه خورو خوراک مراک په دې به نه کو کار به اوس کول غواړي نو د خپل کور خرچه یې ډېره زیاته مینیمایز کړه و یو پیری ورسره لور خبرې کولې هغې لور چې به یې خبرې کول نو په خوله به یې لاس کېښودو نو ته یې بچی دا ولې نو هغې ورته وی باباجي نن د خوراک څه نه و نو موږ په پیازو پورې ډوډۍ خوړل ما د خولې نه بوی تو ما چې په تا بوی ونه لګي ډېر خوږ جواب یې ورکوي بچی په پیازو پورې ډوډۍ ټیک ده خو چې ستاسو پلار دوزخ ته لاړ شي که نه نو د هغې نه دا ښه ده چې تاسو پیاز خورئ او ستاسو پلار خدای جنت ته بوځي نو دومره غټ سړی هغه د دې ته فکر رسېدنې وی چې دا آیات پکې شامل کړي د هغه په ورځو کې یو ګورنر یمن ته تو او ډېر پریکټیکل موږ اوس د نیب دا دغه د انټي کرپشن ویک و ډي سی صاحب هم ګرځېدو آی سی صاحب هم ګرځېدو نو یو خو مونږ یو که نه چېرې خو ویک دی جو تقریر وکړه او خبره خلاصه شوه پټوان والا یو د هغې کارونه ګورنر صاحب چې کله ته نو هغلته هغه خلق له مخې الله ورته چې ګورنر صاحب راځي نو ابرار سره تاسو کوم ځای پورې تلي وایي دا یو ابراري ګورنر صاحب چې تللی دی نو دا عمر بن عبدالعزیز د دور ګورنر دی خلقو ته یې سالډ دوه خبرې وړی وکړي نو خو تقریر به کوي نو هغه ورته وی جي زه ستاسو ګورنر یم دا مې سورلی ده په دې سور راغلی یم چې کله زه د دې ګورنر نه واپس ځمه نو ما چک کوي که د دې سورلی نه علاوه زما سره سو نو زه به گورنر نه یم زه به غلم چور بیم پھر میں مجھے چور سمجھیے مجھے گورنر نہیں مجھے چور سمجھیے بس صفا خبره ده
اکه نه زما سره څه نه و نو بیا به زه ستاسو ګورنر یم چې کله کال نیم پس یا 2 کاله پس د هغه ټینور ختم شو او ته نو به یې خلقه زه راغلی ما سره دا سورلی وه او زما سره دغه سورلی دی نه علاوه را سره که څوک نو زه به غل یم ما سره هېڅ نشته بیا خلق په جړا شو نو د دې اصر دې آیات ته اهمیت پته ر دې نه لګي چې دا کم شخصیت په دې خطبه کې شامل کړو او موږ چې په خطبه کې ناست یو نو اوس خلق لکه په جمعې کې چې خطبه نو الکان ټول ما بار دغه ته ولاړي نور ته او که په وړي کې خطبه نو ټول پکې ته زور کوي حالانکه دې کې اهم خبره او که دا یو آیات دی یوازې والے نو دایم پوره دی دا پکې هغه یې په دې آیات کې 3 پازیټیو او 3 نیگیټیو یعنې 3 ودانی او 3 ورانو ذکر یې کړی که ته خپل ګوره سټارټ د څه نه هلې ستا ذات دی د ځان ذات نه پس خاندان دی د خاندان نه پس کلی دی د کلي نه پس بیا ټول ملک ته معاشره ده د دې که ته د دې ته اصلاح کول غواړې نو 3 کارونه به کې نمبر 1 عدل ان الله یامرکم بالعدل نمبر 2 احسان او نمبر 3 ایتاء ذی القربى چې لږ سوچ په وکړې که نه موږ سوچ کوو دې ځای نه به دا سبق وړو چې دا کارونه موږ کوو څومره حده پورې کوو نو که کې نو کور به دیم ټیکي ذات به دیم ټیکي او محله به دیم ټیکي او ټول سوسایټي به دیم ټیکي او 3 کارونه دي چا به نه کې وینها عن الفحشاء ګوره فحشا په ټاپ راوستی نو د فحشا دا نقصانونه جي که نه تاسو به کېدای شي اخبارونه چې څوک ګوري دا بله ورځ یو ینګ جینی دعا منګي نوم نو هغه په ډیفینس کې چې کراچۍ کې او ډیفینس وي دا به څومره ښکلی څومره غټ خلق به هلته وي نو هغې واک کاون چا وتښتول نو هغې د دې تحریک انصاف یو وزیر دی هلته نو هغه وی چې وہ چند دن کے بعد برآمد ہو جائے گی نو ځوانه جینۍ چې ته وتښتې نه به هغې به څه برآمد کېدی څه ورځې پس برآمد شوه او وایي چې تاوان یې وکړو تاوان یې ورکړو نو موږ د هلکانو تختول لیدلي خو د ځوانې جینۍ تختول نه و دا ولې هغې فحشا کول چا ګرځېده او واک یې کاو ابوالقی نه وه دغه به انجام ونو وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي 3 کارونه به نه کوئ او 3 کارونه به کوئ په دې 3 کارونو کې اول موږ ټول کنسنټریشن او ټول زور په دې ړومبني ټکي ورکو ان الله یامرکم بالعدل خدای پاک تاسو ته د عدل وینا کوي نن سبا خو د عدل خبره ډېره زیاته ده ځکه عدلیې سره وکیلانو سره ډاکټرانی د هغې جنګي په هسپتال حمله کوي مریضانو نه ماسکونه اخلي 3-4 کس مړه کېږي نو څه چل خو به یي که نه نو د دغې عدل په حواله د عدل د زده کولو دپاره عدل وایي دومره قیمتي دی چې د خدای په نومونو کې یو نوم عدل دی عادل د خدای پاک چې کوم خلق به د قیامت په ورځ د عرش مولا د سوري د لاندې په ګرمۍ کې سادي پای کې به یو څوک وي والامام العادل به یې خښ دی که نه نو خدای پاک په خپل عدل وی دومره کوي که نه چې وی څه وی والله یقول الحق عدل قولی یعنی خبرم بې دغه نه کوي بې عدل نه کوي بې انصافۍ خبرم نه کوي نو دا عدل قولی شو نو بیا څه وی الله تعالی چې کوي نو څه وی والله یقضي بالحق نو عدل څه شو فعلی عدل قولی عدل فعلی نو په دې باندې چې مونږ شي نو سر به د څخو ګومه وتمت کلمت ربک صدقا و عدل دا فعلی او قولی دواړه یو ځای کړل دا الله تعالی صفت دی د الله تعالی ته په صفتونو کې غټ صفت عدل دی او عدل ستا یو قانوني حق دی عدل دی ته وایي چې ستا یو حق دی تاله در نه کړي ته په قانوني چارو جوړې کولی شي و احسان څه ته وایي و احسان ستا قانوني حق نه دی اخلاقي حق دی ما ستا سره چې مزدوري وکړه او ما تا سره ویلو چې 100 روپۍ ورځ به راکې نو زما 100 روپۍ قانوني حق دی که زه 100 روپۍ ستا له ماله را نه کې نو زه باندې راپورټ کوم خو احسان معامله دا چې ته وایي چې یاره ته ورسکته سوره ټیکټ دی دویم چې 100 روپۍ دا پلاینکو چلی ته وایي چې هو دا 100 روپۍ ستا ټیکټ شو دا پسې زیاتي واله دی ته احسان
نو دا د ما قانوني حق نه دی، دا ستا اخلاقي حق دی چې زه ستا سره دومره وخت پاتې شوی یم، نو که ته ماله 100 روپۍ زیاتي راکړې نو زما په ډه کې به ستا سره مینه پیدا شي. ډرایور استاد لګیا وی یاره دا ډېر څه خلق نه دی. نو ما اوس خو غلی شه که نه، وایي زه دا دومره موده ما دې دا ګاډی چلولی خو دې ما ته ډوډۍ ست کړی. نو ما ورته وایم دا غټ خلق چې که دې ډرایوران چې نو دې چې کله په انټرکانټ کې ډوډۍ خوري نو بار یې لیکلي ډرایور زار ناټ الاؤډ. نو هغه چې لاړ شي دغه چې تقي عثماني صاحب په خپل دغه کې لیکلي، نو چې دا چې لاړ شي ډرایور استاد بار ولاړي نو د شپې خو د 12 بجې نه مخکې ډوډۍ نه وي که نه دغه د واده. نو په 3 بجې چې دی راوځي نه غریب ورته خټ سره یې وکړې تګې ولاړي، نو بیا په ګاډي کې چې کور ته ځي نو چې کله ګیرج ته ګاډی دننه کړي نو دی بیا کور ته ځي که نه، نو په کراچۍ کې به ورته کور کم ځایي. نو خو یا چېرته په پټان کالونۍ کې نو دی غریب کله یو ټرک ته لاس وی کله بل تن چې کور ته راشي نو د 3-4 بجې نو ښځې ته وایي ډوډۍ شته. نو دا چې یي که نه دا احسان دی چې دې ډرایور سره د احسان معامله ده کړي. نه هغوی ته په خدای یقین وکړي زه سره پیښور ته تللی وم د شپې په 12 بجې راغلي کو یا دې زوی ست کړی یا ده ست کړی، دا د ده په تنخوا کې نه و. خو لکه ټول عمر هغه ځکه چې د هغه په ډه کې استاد لپاره څه مینه نشته. مینه په څه پیدا کېږي؟ په احسان. احسان حسن دی. نو چې کله احسان کې نو د عدل خبره موږ اول کوو. نو عدل دا دی چې د خدای پاک قیمتي صفت دی او د خدای پاک عادل بادشاه خوښي. نو وایي چې حدیث دی بچی تاسو به خبرې نه کوئ زما بیا تا ته فکري ته دې خوښه ته تخلقوا بخلاق الله. تاسو په ځان کې د خدای خویونه پیدا کړئ. نو خدای عادل دی نو عدل والی خوښي. وی ښه نو دا عدل چې دی که نه دا به ته په هر ځای کې کې. نو ما ته چلو ښایي که نه کم ځای به کوم. وایي داسې چل دی یو فطرتي عدل دی چې خدای پاک هغه اټومیټیکلی کېږي، که عدل نه وي نو شی به ورانېږي. لکه مثال په طور هر سړی چې خپل کار کوي دا عدل دی، چې سړی خپل کار پرېږدي جو دا ظلم کوي. نو وایي ته چې ګورې که نه بره دا کوم ساینسدانان ټایپ خلق چې نو دي چې ښه سوچ وکړي قرآن ورسره ملګری کړي نو ډېر کولا ورته کېږي. لکه څه چل دی اسمان دی وایي ته په دې ځمکه نو ځمکې باره کې دا دي دا موږ داسې ناست یو که نو د دې لاندې ځمکه ده نو موږ ښه په ځای ناست یو. دا داسې نه ده، داسې ښکاري داسې دا سسپینډډ ده، دا ځوړنده ده داسې. دا موږ چې په کمزمه داسې ځوړنده رهی ته سسپینډ وایي. نو دا داسې نیغ هم نه ده، دا ټلټډ ده. ټلټډ دی چې 27 ډګري زاویه باندې را داسې دې ته مخامخ څه دی انور دی. نو دا دې سر دې نه چاپېره ګرځي. نو د دې د وجې نه ورځ شپی نو ورځې لنډې دي نن سبا او شپې اوږدې دي بیا به ورځې اوږدې شي شپې به لنډې. دا د دې برکت دی. نو د دې ځمکې او ستا څه نسبت دی؟ و یو انسان چې دی که نه هغه ډاکټر صاحب خبره کوله وی مونږ کې به څوک مونږ به څومره وي نو په خپله یې ویټ تقریر یې کوه وی زه خو یم 2 منه. د زاریان شو مونږ خو په 1 کیلو کې ګورو که نه. نو زما په خیال مونږ کې هر یو کس 70 کیلو دی که نه 60-70 کیلو مونږ یو. نو 100 نه چې بری نو مونږ یاره ډېر غټ شوې وزن دې کم کا. چې 40 نه کم نو مونږ یاره خورې ته خو ټپه شوې او ډوډۍ لکه خورئ چې لکه وزن دې ښه شي. نو دا 40 کیلو به مني که 50 کیلو به مني که نه. نو هغه وی هغه ډاکټر صاحب ډاکټر اسرار صاحب یې کوي 1 من خو 2 منه خو یې زه یم. نو چې هغه په خپله وی نو چې ته وایې چې زه 2 منه یم نو بیا په هغې کې هغه په خپله وی. وی تاسو سوچ وکئ چې په دې کې دننه دا مازغه چې دي دا به څومره وي. نو خو وی چې ټاکۍ به یا به څومره به وي تاسو پوه مازغه به 700 ګرام دي. نو څومره چې ټاکۍ په حساب څه جوړېږي؟ چې ټاکۍ نه کم شو نو 1 کیلو ښه نو لکه 1 کیلو په تا کې 70 کیلو تی 1 کیلو په تا کې مازغه دي. نو دا کار څوک کوي؟ دا 1 کیلو کوي که نه دا ټول کار. هغه ورته وینا وکړي لاس کته کړه لاس کې هغه ورته وایي ټیپ آن کړه ډیر کې او موبایل آن کړه موبایل آن کې. نو ټول کار هغه 1 کیلو کوي اگر چې په حجم کې په وزن کې کم دي او ټول کار هغه کوي. دغه شانتې کوم ذهین خلق چې دی هوښیار خلق چې په معاشره کې دا اگر چې لګي خو ټول کار دی کوي. جواریم دی خورئ فیسبوک هم دی خورئ او دین هم دی خورئ. د دې وجه نه انټیلیجنټ خلق چې که نه ذهین خلق د دې مثال په معاشره کې دغه 1 کیلو دماغ دی دا 70 کیلو باډي دی چلی هر طرف ته چې بوتله دا چې دی دا داسې شو. ښه نو دا چې دی دا انسان چې دی دا چې دومره دی د ځمکې د حجم په مقابله کې زما په خیال په کروڑاو یا په لکاو حساب ته ځمکه غټه ده که نه.
نو بیا له دې ځمکې نه نور څومره غټ دی نو وایي دا تقریبا 10 لکه ځمکې چې یو ځای کې چې یو نور به ترې جوړ شي بیا ډېر شی نورونه دي دا سماوات دی دی بلې ته سماوات وایي دا ښکته مونږ چې پوهیو دی ته والارض وایي دا څنګه دا چا راټینګ کړي دي وایي دا ګریویټیشنل فورس دی یو قوت دی کشش ثقل دا غیر راګیر کړي دي او دا دلته د هغه هلته دی خو که لږ ډېر دا فطرتي نظام خراب شي جو اکسیډنټ به وشي اکسیډنټ به خو قیامت پوي بیا نو هغه عدل کوي خپل کار په خپله کوي نو قیامت نه راځي نو قرآن د هغې مباره کې څه وایي والسماء رفعها دا بره نظامونه نه دي دا چې دی په عدل چلیږي ووضع المیزان میزان دې ته وایي چې یو سړی د په خپله تله باندې کار کوي د خپل قانون نه خوا دې خوا نه ځي نو بیا تا ته وایي خو فطرتي دی نو ستا دا اپشنل دی نو ستا دا اختیاري دی نو تا ته څه وایي الله تطغوا فی المیزان یې دوه منه سړیا تم رانه مه کوه که نه هغې خو نه کوي هغه نور رانه نه کوي سپمای نه کوي او هغه نه کوي په خپل اربیټ کې روان دي نو تم مه کوه که نه صرف دغه فرق دی چې هغه مجبوره دي د فطرت د قوانینو ته او تا له موږ لږ اختیار درکړی دی نو الله تطغوا فی المیزان نو بیا ورته څه وایي بیا نور هم پکې واقیموا الوزن بالقسط ته په انصاف سره وزن کوه ولا تخسروا المیزان ته مه کوه نو وایي چې بعضې دي که نه بعضې خلقو خوی دي چې هغه عدل ته ډېر نږدې لکه تاسو ته پته ده که نه کافر بادشاه به غالبا نوشیروان ته به موږ څه وی نوشیروان عادل به ورسره وی که نه دا ولې د هغه په خټه کې عدل اخلی یا حاتم ته یې هغه په خټه کې سخاوت اخلی نو بعضې خلقو په فطرت کې اخلی دا خو جي خوش قسمته که لږ هدایت ورته میلاو شي نو عدل خو په هغه کې د مخکې نه دی کله کله دا غلط خلق دومره صحیح خبره وکړي لکه اوس د وکیلان د دغه چې شون د اعتزاز حسن د زما د اړه داسې ښه شو هغه بیا همارا سر شرم سے جو کیا یو مشر وکیل ما نه دی اورېدلی کوي چې ویلي خو هغه وویې دا د پیپل پارټۍ چې موږ ورته بد خلق وایو د هغه د خولې نه دا خبره وخته بل ګیټس د امریکې دی او د ټول نه یو مالدار سړی دی په دنیا کې نو یو اعتراض دا وشو مسلمانان یاره زه ته ډېر خوشحال شوم خدای دې درته هدایت نصیب کړي چې څومره خوږه خبره وکړه وایي چې دا مسلمانان څاروي ټوله لالۍ په دې اختر کې او ډېر شی ګن خورئ او ډېر شی څاروي ضایع کېږي دا پیسې چېرته غریب له ورکړي هغه له دې څه ښکلی جواب ورکړی هغه ورته وی په مسلمانانو اعتراض کېږي نو هغه کیلکولیشن کړی میکډونلډ څه نومونه دي که نه دی غټو غټو دغه وایي یو نوم بل پکې سره یو میکډونلډ KFC دا نمونه ټول لیکلی وی په ټوله دنیا کې دی روزانه 2 څاروي لالي په مالدارو خلقو په ګران نرخ خرڅ کوي او مسلمانان په کال کې څاروي لال کې او خلقو له ور کوي هغه فری خلقو له کوي خپل غوښه خرڅي نه نو هغه بد شو وي ته ښه شوې هغه سړی یخ شي که نه چې دا ستا د کفر د طرف نه تا ته دا جواب میلاو شو نو کله کله یې دي نو دا نوشیروان عادل یا دا خلق چې بعض سړي نه لکه دا یو فطرتي خبره ده نو تا ته څه وایي چې کله دغه نظام په عدل چلیږي نو ستا سره اختیار دی نو وایي تم عدل کوه که نه خو صرف تا په هغو کې دا فرق دی چې که ته نه کوې چې خدای وایي چې زه مه کوه ستا خپله خوښه ده خو هغو ته هغه نشي کولی هغه نه کوي وی عدل به پس کې کې نو لومبنۍ خبره لکه پریکټیکل لایف کې موږ وی عبادات میں عدل د ټول نه پټاپ دی عبادات میں عدل څه ته وایي عبادات میں عدل دی ته وایي چې یو 3 تنه سړي رالل او رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې تپوس وکړو او نه یاره دا خو د خدای پیغمبر دی چې هر څه کوي هغه وایي یو زه به د شپې نه وده کېږم بل وایي زه به ټول عمر روجې نیسم بل وایي زه به نکاح نه کوم نو د عدل شی کراس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سوال وکړو لیونی شي خو نه وایي زه د خدای پیغمبر یم ام مې ټبرې دي وموده کېږم هم راویښېږم کله مې بوزئ او کله مې روجئ او من راغب عن سنتي فلیس مني که زما سنت ادا کوئ خو دا ټیک ته که نه ادا کوئ نه زما نه نو ته چې کله کوې که نه عبادات نو یو عبادات به چې عبادت وایي څه شي ته وایي عبادت څه ته وایي وایي چې ته مونځ کوې دې ته عبادت وایي دا واپس چې دی دغه ته ځې دی بیا بازار ته ځې او د جمعې په ورځ وایي چوټي ده وایي یاره پلانې چوټي نه کوي دغې ته څه وایي دا تا څه وایي فإذا قضيت الصلاة نو فانتشروا في الأرض نو وابتغوا من فضل الله التم عبادت ته
نو وابتغوا من فضل الله دپاره طریقه څه ده؟ تا ته تبلیغانو به خو ولي چې وزې نه څه وایي چپه خپه به وباسې څه به وایي حق فضل الله دی که نه اللهم انی اسألک من فضلک. نو چې تا په چپه خپه ویسته او هلته لاړې نو دوکان دې کولاو کړو نو ته ښه په پروټوکول رالې که نه اوس به خدای پاک تعالی د حلال مال دروازې کولاو کړي ځکه تا مونځ وکړو الله نو ته به دا سوچ کې چې ګوره چې یو سړی دی هغه مونځ کوي دا عبادت دی بل سړی دی د کونډې رنډې په خدمت کې د الخدمت والا دی اذان یې وواجو یو خوا بل خوا ځي نو دا مړه سیاست کوي خبر نه خو د خدای رسول ویلي و الساعي داسې دی که نه الساعي فی الارملة علی الارملة دا یو ته ویلي نو الساعي علی الارملة والمسکین یو سړی چې د مسکینانو ضرورتونه پوره کوي د کونډو ضرورتونه پوره کوي د یتیمانو ضرورت کې دا څوک دی دا څنګه دی حضرت الفاظ دي کل مجاهد فی سبیل الله په افغانستان کې چې څوک جهاد کوي او په کشمیر کې چې څوک کوي ګوره دا سړی د هغو برابر دی یا په شان د هغه سړي دی چې ټوله شپه ویښي او د کېږي نه یا په شان د هغه سړي دی چې ټول عمر روژی او بوزه کوي نه نو عبادت کو عدل دی چې عبادت په صحیح معنو کې وپېژنه د هر وخت خپل عبادت دي او بیا په هغې کې نه به پکې زیاتې کې او نه به پکې کمې کې مولوي صاحب چې مخې ته ولاړي ته پسې ولاړې مولوي صاحب ته اختیار دی چې رکعت وګد کوي کو لنډ کوي خو غلط به نه وایي چې غلط وایي ته وله څه کوې فتح نه ورکوې نو هغه بیا فتح به اخلي که نه هغه یو ما پسې بار ته راغی ما چې سره په منډه راغی ما ته یې ماله بیا فتح مه راکوه نو ګناه ورته هم نو حافظان په دې ډېر خفه کېږي هغې ترتیب ټول روان شي که نه نو مې یاره ته هم مجبوره یې موږ هم مجبوره یو خو د مانځه اصل کې تربیت دا دی چې په هغې کې ټوکې به دا ټوکل دی یو قسم له مې خبر نه یم حضرت ابوبکر صدیق خو چې امام شو او لکه خلافت ته ملاو شو نه دا ویلي فإن زغتو فقوموني که زه کوږ شوم ما ونېغوئ یعنې ما له فتح راکوئ نو دا مونږه چې لکه یو سړی چې دی عبادات کې بل څه شی دی بل دی انفاق میں عدل اوس دا که نه چې سلام الله مولوي صاحب چې ووي نو څه چل به کوئ انفاق میں عدل دا دی چې هر څه نه چې ټولې پیسې ولګوئ ځکه ګوره یو خو هغې خبره وکړه یو ما تا به ځان له دلیل ګوري نه څه وایي ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا دی غالب بیا به افسوس کې او هر څه به د نترین جوارګرو په شان دا چل به نه کې لکه خو ته خپل ایمان ته ګوري چې زه کم لیول پورې برداشت کوم چې پورې به برداشت کې او بیا څه وایي چېرته وایي چې دې جیب ته پیسې لاړې شي که نه دا بیا راوځي نه مونږ یو ډاکټر صاحب ته وایي چې اندن ته ګوره ډېره پخوانۍ خبره ده څه 80 خوا شو عبدالرحمن سرجن صاحب و نو هغه وایي یاره عبدالرحمنه وایي دا پیسې ما ته راایستل ډېر ګران کار ښکاري خو داسې وکړه چې یو ډینر یو لنچ په ما کې دی او هغه بیل راته آسان دی خو دا دې ته چې زه لاس کوم که نه نو هغه تا ته څه وایي ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک داسې هم مه کوه نو په انفاق کې به هم د عدل نه کار اخلي عباداتو کې چې بیا عبادت کوي نو په مانځه کې به یې څه کوې په مانځه کې چې دې چې وي اقامت صلاح نو دې ته څه ټکی وایي چې کله مونځ کې نو سجده به د سجدې په شان کې رکوع وسجدې کوي دې ته هم د عدل نه اخیستی تعدیل ارکان ورته وایي نو تعدیل ارکان چې څوک نه کوي نو هغه ته څه وایي اسوأ سرقه بدترین غل دی کم خلق چې په جماعت کې مونځ کې کوي که سجده رکوع دا غل دی او د غل سزا څه ده لاس پرې کول دي نو دا خو د عام غل ده نو دا خو اسوأ السرقه ګروپ دی نو دې وجې نه عبادات میں عدل او انفاق میں عدل بل دی اخلاق میں عدل ستا خوی څنګه پکار دی خوی دا چې لکه ته ډېر شومې که نه ډېر سخي نو ډېر سخي چې شي نو خو جوارګر شوې بچي به دې لکه دا وایي که نه عن زهر غنن ډېر خلق دی چې هغه په سواړی کې په هوټلو کې په خپل هم ډوډۍ خوري په ملګرو هم خوري خو کور ورته هغه ښځه یا مور ورته ټلیفون کوي ټماټر نشته نه وایي بې ټماټر یې پوخ کوي د کور د زنانو کوئی تپوس وکړي که نه نو هغې تر دې پوزې پورې دی ویم وایي زه چې سهار وځم بیا هغه ماسخوتن کور ته راځم هغې غریبانو څوک تپوس نه کوي دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عدل په حواله دا خو ویلي و چې ته به لکه
خیرکم لاهله. نو چې کله د کور خلق ستانه مروري که نه او هغوی د نه تنګي نو ته خو بس خو دا جوارګر په دې کې جوارګر بار ډېر سخي یا شرابیان دا ډېر دغی نو ته په هغې کې په اخلاقیاتو کې هم ستا عدل داسې پکاري چې ته بیا په دې کې انصاف کې. یو بله خبره دا ده چې ته په معاملو کې به څنګه کې چې کار کې نو کار کې څه کې یا قرآن ډېر ښه ته وایي نو د عدل او عدلیې ته وایي نو حاکم ته څه وایي بادشاه ته چې کله ته فیصلې کوي جج صاحب ته څه وایي نو ججانو ته خبرې کوي وکیلانو ته نن اکبر خان ایډوکیټ نشته که نه هغوی ته څه وایي نو څه وایي وإذا حکمتم کله چې وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل جج صاحب فیصله په عدل کې ښه وکیل صاحب ته څه وایي وایي ته چې دلایل ورکوې که نه اذا قلتم فعدلوا وکیل صاحب دلایل چې کوې که نه نو داسې به نه کوې ښه اوس د هغې اوس چې کوم نقي وکړو څه شی و دا کوم جج ته چې پرون وکیل صاحب پیش شوی نو جج صاحب ورته وایي وایي یاره ګوره وایي دې لم ته څه دلیل ګوري چې پرون په هسپتال باندې زمونږ وکیلانو حمله کړې وه نو وی دیم ستا سر سے دلائل دی وی میرا سر تو شرم سے جھک گیا ہے میں تو بول بھی نہیں سکتا نو وی زما خبره کو ته منې وکیل صاحب دې له دلایل مه ګوره هغې وکیل صاحب ته وی وکیل ښه سینیر وکیل دی هغه وایي چې مجھے بھی افسوس ہے وی نه تا ته خو افسوس دی خو ښه دا ده چې ټول دا وکیلان امیلونه والی یا ګلونه والی او لاړ شئ پی آئی سی ته اور ډاکټران کو گلے لگاؤ کیونکہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. نو اذا قلتم فعدلوا و اذا حکمتم فعدلوا نه هلته کې هغې ته م وایي بیا ورته څه وایي چې ګوره کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم دا ګواه ته وایي. نو درې خاصه شو که فرض که دغه دی دا جج صاحب دی نو هغه ته وایي اذا حکمتم چې فیصله کوئ نو عدل کوئ نو که وکیل صاحب دی نو اذا قلتم نو فعدلوا نو که دلیل ورکوئ نو عدل کوئ نو گواهان گواهی لته تلی نو وایي چې شهداء بالقسط تاسو هم دا کوئ. وی بیا ورپسې دا دی چې د ټولو نه زیات زور چې الله تعالی په عدل کې ورکړی دی نو هغه د هغې کمزورو خلقو په حق ورکړی چې کوم یتیمانان دي که ستا وراره یې پلار یې مړي یا ستا خورۍ جایداد یې تا ته پاتې شوی نو په دې کې به بیا ډېر خیال ساتې ځکه چې په دې کې تقریبا د دغو چې کومه خبره کړې ده په یتیمانانو په باره کې نو څه په ډېرو ځایونو کې ویلي یو ځای ورته وایي چې ګوره یتیم وان تقوموا للیتاما بالقسط یتیمانانو سره ډېر زیات خیال ساتي ای سره زیاتی ونه کړي ځکه د هغه نه تپوس څوک نشته د هغه نه تپوس خو الله دی نو بیا ورته څه وایي وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم مخکې ټیسټ کوئ سودا مودا پرې راوړئ که فرض که هغه روپۍ پیژني او ماتې پیژني او سودا راوړی شي په کیلکولیشن پوهیږي نو بیا د هغو پیسې ځان سره مه ساتئ هغه هغې ته حواله کوئ خپل مال چای شي او بیا که ته وایي چې دا نیکه راته اوس لویږي نو چې دا شی زر زر خلاص کو نو بیا چې ته دا چل کوې د هغې ته وایي وليخشى الذین ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا هسې نه چې دا چلو کوي یتیمانانو سره خیال ساتئ او بیا یو دغه اپیل ورته کوي څه اپیل ورته کوي بیا ورته جذباتي اپیل کوي چې ستا سره چې کوم پیسې دي که نه د خپلو بچو ته وګوره چې ته نه یې ستا را بچي بل ته پاتې شي نو ستا به څه جذباتي نو څه وایي وليخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم نو فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا ویریږئ که چېرې ستا نه بچي پاتې شي او دا یتیمانان شي او نور خلق ورسره کم سلوک کوي نو ته چې نورو خلقو دپاره کم سلوک غواړې هغه سلوک د دې خلقو سره کوه. اوس بیا عدل او د عدلیې په حواله باندې چې کوم دلایل دي دا زموږ دپاره ثبوت دی یو دا ده چې عدل خو یو دا چې ستا په فطرت کې لکه نوشیروان عادل چې شو دویم دا چې د عدل تقاضا دپاره چې د قرآن کومې درسونه دي په هغې کې ته کښېنې او هغه آیاتونه ته زده کړې او بیا وایي چې بې انصافي به نه په عباداتو کې کوم نه په معاملاتو کې کوم نه به په قاضي په صورت کې کوم په فیصلې په صورت کې به کوم نه به د یتیمانانو سره کوم دا شو. نو بل دا چې که نه د دې باوجود یې ته نه کوې نو بیا به څه کوې وایي بیا داسې چل دی چې خدای پاک وایي چې دا به بیا په زور راوسته غواړي نو دا کار به بیا په زور راوسته غواړي وایي څنګه وایي دا چې یو سړی ظلم کوي نو ته زموږ پکې څه کار دی نه
ستا پکې کار شته که نه. بیا ورته څه وایي چې کله دغی فلیقاتل که چېرې فرض دغه نه کوي نو تاسو ټول په صورت حجرات کې چې دی حتی تفیه الی امر الله، تاسو د هغې ظالم خلاف بیا ټول یو ځای شئ. نو هغه به کوئ. نو دې دپاره به څه کوې؟ وایي قرآن چې تا ته کوم ویلي څه وایي؟ ګوره قرآن سره وانزلنا معهم الکتاب، پیغمبران راغلل نو ورسره کتاب و، نو کتاب سره بل څه و؟ والمیزان، د عدل قانون و. نو بیا چې کو دا عدل نه راځي لیقوم الناس بالقسط، نو بیا به څه کوئ؟ نو انزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس، بیا خو به تلوار تورې ته لاس کینو. هغه صحابي چې لاړ ایران والا بادشاه ته، بادشاه دی خو ساده لباس و، بډې راښکلې وې، پیسې پورته کړې وې، هغه ورته په غوسه باندې وې لکه تاسو دا څه غوایم راغستې ده، دا څه کوئ، څه چل راکړی، ټول خلک اون په اور کې نیولی. هغه ورته وې موږ نه جي لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العالمین، دې قیل راوستي نو دا کله کله به جهاد او تلوار راځي، ځکه چې په دې کې دې ته اشاره ولې وایي دا کتاب چې دی دا صرف تلاوت له نه دی راغلی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف تشو وازون له نه راغلی. دا خو به دغه وی که نه په یو حرف لس نیکۍ دي. هغه زمونږ هغه ډاکټر صاحب وایي په ځای کې وایي خلکه ته فرعون ووایې نو په فې کې لس نیکۍ شوې، په ری لس نیکۍ شوې، په وایي خدا د فرعون نظام بچلی، د فرعون د نظام چلی که د فرعون په ټکي به تا ته ګوره چې څه نیکۍ دی وایي داسې قرآن خو نشي کېدی. نو فرعوني نظام خلاف به ته بیا منډې ترړې وایې نو بیا به الله تعالی په فې پرې عین تعالی خدای پاک لس نیکۍ درکوي. وایي ښه وایي دا ده چې کم احادیثو کې کم روایت موږ ته راکړي د دې عدلیې په باره کې. یو دا چې کله ته جج شوې که نه، موږ اکثر مبارکي ورکو خلکو چې یاره زوی جج شو، هوا سیشن شو او دغه ایګزام یې پاس کو، خو دغه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلي من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین، دا ستا بچی چې دی بغیر د چړې نه حلال شو. دا ډېر خطرناک پوسټ دی. او ما هغې یو جج ته ویم خدای پاک د باندې خپل نوم یخې فیصلې خدای کوي، نو ته د خدای سره سیالي کو، د مخلوق سره مه کوه. مخلوقو پیسې جمع کوي ځان له اکور جوړوي، خدای پاک دا چل نه کوي. د خدای هر څه د خدای دی، ته د خدای نماینده یې، نو چې تا ته خپل سټیټس معلوم وي چې پیسو اخیستو، پیسو ګټلو، په دې ډېر بد ښکارېږم، ځکه خدای پاک چې کوم سټیټس مال راکړی جج ډېره غټه خبره وي چې یو ستا په ذهن کې دی. دویم ورته دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته وایي علي چې د دوو کسو منځ کې فیصله کوي که نه، نو چې ډومبی خبر سړی تا ته شکایت وکړي نو ایکشن بنا لې تر څو پورې چې د بل سړي نه یې تپوس نه کړی. نو حضرت علی رضی الله عنه وایي دا اصول ما اپناو کړي دي، نو وایي ما ته بیا چېرته په فیصله کولو کې څه مشکل نه دی راغلی. او لقمان حکیم غالبا په دې انداز کې ویلی چې کو سړي خپله سترګه تاله راوړه چې دا رانه پلاني ویسته، نه یې پورې په یقین مه کوه تر څو پورې چې د بل نه یې تپوس نه کړی، د بل نه به تپوس کې. نو په عدالت کې عدالت او عدلیه کې دویم اصول دا دی، یو دا چې ته خپل سټیټس نه خبرې چې زه ګورې بې چړی حلال شوم، او دویم دا چې ته د بل نه به تپوس کې. وی دریم دا دی چې ته کله غصه یې که نه نو فیصلې به نه کې. وهو ما ته خدای یاد دی وهو غضبان لا یغزي قاضٍ بین اثنین دی که سړی که نه وهو غضبان. نو جج صاحب ناست دی، نو ډاکټر صاحب رانه نه وته عدالت ته، نو وکیلان خو بهر په دې حده پورې خو ډېر ښه خلق دی، نو په سلام ورسره کوه. دی اوس داسې ګوري چې دا څه چل دی، جو غصه شو نو اوس وایي په خپل عدالت کې وایي زما په عدالت کې کو چا لاس میلاو کړم زه به ترې لاس پرې کړم. وکیلان غریبان غلي شو، ما ورته بیا مې دا څه چلو شو، ما ته نو څه کې خو ویرې ټنه ډرې پکې وکړو. نو بل ورځ کریمینل جسټس کمیټۍ میټینګ و، هغه جج پکې و، نو ما ورته ویې یاره جي ما د حدیث دی چې فیصله به نه کوي هو غضبان، تاسو چې غوسه یې ما ته زه خو چېرته نه یم غوسه شوی. هغه بل جج چې و هغه بیا د افتخار چودري چې دا ججان خرابول وي چې دا کرپټ دي، نو هغه بیا ریشه چترال کې ون بیا خراب کړو، نو هغه ډېر هوښیار په خبرو کې ډېر تکړی. هغه ما ته ډاکټر صاحب زموږ مثال د ترماس دی، په ترماس کې دا چای دننه خوټ کېږي وی د پاسه یخي، نو وی موږ که د دننه خوټ کېږو که نه د پاسه یخ یو. او بله ډېره ښه خبره وکړه، وی د وکیلانو او د ججانو دا تور کوټ نه دی، دا د دهشت علامت دی د اسرائیل
او د ډاکټرانو دا سپین کوټ نه دی، دا د فرشتو د رحمت د فرشتو علامت دی. ذکر کړي چې دی ژوند ورکوي، یو سړی مري نو دی بچ کوي، او هغه چې راشي نو هغه وایي د پانسي واوروه. داسې دا یي چې دا یو حدیث دی چې ته کله یو سړی غوسه نو هر ځای چې ته غوسه وی قار در شو، د کور فیصلې مه کوه. دا طلاق والا مسلې هم د دې نه جوړې شي. هغه سړي وی بجلیګر دی خدای وبخي، هغې سړي ما د قار ویلو، هغې ما خو داسې طلاق نه دی لیدلی چې سړی د خوشحالۍ نه وایي. دا ته څه وایې؟ وایي چې زه خو زه قارېدلی وم. نو په قارېدو کې به دویم اصول دریم اصول د دې ړمبنۍ دا چې ته ځان وپېژنه چې کله د فیصلې مقرره شي چې په حقیقت کې زه لال شوی، ماله ډېر احتیاط پکار دی. او دویم دا چې یو سړي خبره کو واورې هغې پورې فیصله مه ورکوه څو پورې چې د بل خبر نه اورېدلي. دریم دا چې کله ته غوسه نو بیا فیصلې مه کوه، سبا له ډیټ ورکړه چې کله ته ریلیکس بیا به وکړې. څلورم دا دی چې کو فرض کې یو سړی د خولې نه ډېر تیزي او د هغه دلایلو ته متاثره کړې او تا پردی حق هغه له ورکړو دا رده کېږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت وایي که د چا د خبرو نه زه متاثره شوم اما یو حق بل سړي له ورکړو، ته وایي چې ما له خو د خدای پیغمبر راکړه. موږ وایو که نه د څه شی سپریم کورټ پکې رجسټري کړې که څه ډیګري، او زه ښه پوهېږم زما نه دی، دا خو و د شمشولو، خو لکه اوس زما هغه وکیل تیز و هله د هغه چاړاو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ما فیصله وکړه که نه، هغه ډیبیټ و نو هغې دغه ورکول فسټ سیکنډ تھرډ بیا یې نامونه ورکول، آخري تقریر زما و. نو ما ورته وګورئ دا څوک چې فسټ راغلي دا ضروري نه چې دی فسټ وي، دا ډاکټر دغه چې دي دا کوم جیوري چې وچا چې فیصله کوله. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په فیصله کې غلطې دی شم نو دی به ګینې غلط شوي. نو د خدای پیغمبر وایي چې که ما چاله حق ورکړو نو داسې مه وایه چې پیغمبر راکړی خو زما دی دا به د ده لپاره حلال نه وي، بلکې دا د اور یو ټوکړه ده چې دی کور ته وړي. چې کله پې ته پوهېږي چې دا زما نه دی، اگر چې په د عدالت په لیول تا ته ډیګري وشوه پکار ده چې ته یې واپس کړې، ځکه دا جهنم یو ټوکړه ده. او بیا آخري اصول دا دي چې یو سړي باندې سزا کېدو واله ده، د خدای پاک څه دغه احکام او حدونه مات کړي وو خو تا سفارش وکړو، دا سفارشي سړی د خدای پاک ډېر زیات بدي شي چې د خدای په حد په لارې کې ته رکاوټ شوې. او د هغې اخري الفاظ تاسو ته هغه عبارت وایم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. ښه وایي سزا بس شوې وه، خبره خلاصه شوې وه، خو پلاني پکې راودانګل او ټلیفون یې پکې وکړو او هغه سړی یا ویراو یا ورته څه وویې نو هغه حد چې په هغه قایمېدو ختم شو. ومن خاصم فی باطل وهو یعلم نو لم یزل فی سخط الله حتی ینزعو. دا سړی د خدای په خفګان کې دی، خدای د ده نه خفه دی. او که یو سړي په بل باندې الزام ولګاو، د وکیلانو غریبانو په دې کې ډېر انوال وي، وایي زه به پرې دروغو کیس جوړ نه کړم. هغه یو کس ماته ډېر غوسه شو چا خبرې راته کوله، وایي اوس خدای پاک په دې کلي کې غم نه پېښوي، مرګ نه کوي، که زه دا مړی وړم ردي مخې ته एकदम په دې راړو. مخکې یو کس نه زموږ یو صحافي وکړو څو هغه نه ایس پې خفه شوی و، نو هغه پولیسو ته وایي چې چېرته مړی وموندو د پلاني د کور مخې ته یې واچوئ. دا وی برسر عام. نو دا الفاظو ته وګورئ: ومن قال فی مؤمن ما لیس فیه اسکنه الله فی ردغة الخبال. خدای پاک به د جهنم په خټو کې وساتي. دا ډېر ګنده سړی دی. د دې وجې نه زموږ د جمعې د خطبې ړومبنی کوم ټاپک چې دی هغه عدل دی، چې عدل به کې په کور کې به هم کې، په معاملاتو کې به هم کې، او په عباداتو کې به کې، او د یتیمانانو سره به خصوصي طور کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.